नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं संजावी, जहां हमारे ENN न्यूज़ के नुमाइंदे सीनियर साफ़ी सोशल मीडिया रिपोर्टर सईद अब्दुल सलाम शाह बुखारी ने कचलाक के फतेह मोहम्मद के साथ संजावी में टमाटर के पौधों पनीरी के बारे में गुफ्तगू की। फतेह मोहम्मद ENN न्यूज़ चैनल को सहराने गए और टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों यानी पनीरी पर तफसीली रोशनी डाली। मजीद तफसील सलाम बुखारी की इस वीडियो रिपोर्ट में। ما په خیال کې چلاغه سره پنیریان راوړي دي د مرچو غدي د ټماټرو غدي او د بانجڼو غدي په دې باره کې به تایله معلومات درکوي. نو ورزو خبري ورسره کوي چې یا پنیریان په څور کې د شایسته پنیریان د خلک وړي او د کوم علاقو خلک راځي. سلامونه فتح احمد صاحب. خدای جرا ولا سره مسجد څنګه بخیر به اول خو مستر ډیر شکریا ادا کوو استبد لراجه ز مرسد چوتیر خلک ډیر راځي د ونی خلک راځي د پنیریان مسرانی سي مرز پنیریان د جمهوریت پنیریان کې موږ په مناسبه قیامت باندې ورکوو شر ځای ورکول درغه ور بزر په مراد سره کوي ک لنګونه پکار دي ک کردان پکار دي ک دغه په سي کلو باندې پکار دي دغه پنیریان دي دغه لنګونه پډک دي دغه لنګونه چې پنیریان مسر ډیر ولاړ ما ست تقریبا زر کور د 1500 کور د زر کور د پنیریان ما د وسم ولاړ دي ان شاء الله موږ خپل ته پاسپورت دی راځي مسر پنیری په مناسبه قیامت موږ پنیری ورکوو. دا ته لکه ځای راوړي دا موږ په شلاغه سره پنیری راوړو. البته خپل مزه کې دی البته خپل مزه کې خپل پنیریان مې کړی دي وروره هر شی را سره ستا تنباکو را سره ستا پیاز ستا ټماټر ستا شمله مرچ بانجان هر سره سره ستا دار شای سپکاري وروره په مناسب قیمت باندې ورکوو. و شی ښه د جمهوري شی ورکوو موږ د دې ښکار کې دغه کاروبار کوو. دا کله کله ته راوړي کوم نشته دی دا بیا موږ په پسرلي کې راوړو بس دا د نیمه میاشتې درې میاشتې و دغه پنیران دا شمله مرچ دي دا نور ټماټر دي دا ټماټر دي دا بیا بانجان سمه ده ان شاء الله بیا پر مخ باندې بیا له تاسو خبرې کوو. وکه دار چای چې دغه وروره ازما نمبر و ازما دغه نمبر څه بیان کړه په یاد څه کده په یاد څه دی په یاد مزه د 0308 37 5430 ازما نمبر دی بس نو که چا په نه راغوښته و بس ما سره رابطه کوي په مناسب قیمت باندې پنیر د گنج په خلک مطلب د گنج په خلک د سودی دکان ته مخه مغزه کښنم و دا پنیران دي ښه خوندور پنیران دي جمهوری بالکل هر شي چې پکارو مننه کورو دل ډیر شکریا ادا کوم چې موږ راځي پښتنه وکړه مننه یو جان مننه